نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. دا یو ویډیو مې جوړ کړه مرګرو شاګردانو لپاره، هغه مې په اردو کې جوړ کړه. بیا مې مختصر اکثر مرګري د موږ داسې دي چې هغه لکه په اردو پوهېږي نه، نو هغو دپاره ما وعده کړې چې زه به تاسو په بواسیرو په دې زخمونو په دغه باندې تاسو پوهوم. عموما د موږ مرګري داسې چې کسانو ته راسي، ما په خپل هم لیدلي چې ډېر کسانو ته راسي هغه ته چې بواسیر مې ده او هغه د بواسیرو دوی ورکړي، بیا وروسته ورته ګوري کس ورته شکایت کوي چې وروره دوی دې راکړي هغه سره ماینه لا باړه وسوه. نو ما کس هم په خپله په سوچ کې چې ده ته خو ما دوی صحیح ورکړو، 10-15 مریضانو ته مې ورکړی، هغو ډېر تعریف وکړو او دی وایي چې دې سره مینه باړه وسوه. مقصد دلته مسله بله چې د مریض ته چې کومه دوی ده ورکړي که نه، د مریض نه تشخیص نه کړی. عوامو کې خو دا خبره مشهوري چې بس تقاضې ته کېناستلې او وینه درنه راغله بس دا بواسیر ده، اینه د نزی بواسیر ده یا ګیس ته نغه کېږي د بواسیر ده. دا مسایل اوس خالي خو داسې نه کنه چې خالي بواسیر له وجې نه ځي. بواسیر دغه له تکلیف باقی نور نه مسل مسلې په کلمو کې زخمونه دي، د آخري کلمه کې زخم وي، مقد په خولې کې زخمونه وي، خارشي دانی سل مسایل انفیکشني. نو هغه اکثره حکیمان دا پوښتنه نه کوي، نه هغه ته کوي ډاکټر ته چې ورسې ډاکټر خو باقاعده سملایي هغه کوي، چیک کوي دوربین ورسره سل مسایل هغو لکه باقاعده هغه کوي. حکیمان اکثره حکیمان ما سه سور لیدلی غو چیک اپ کار نه کوي، نو هغه په علاماتو باندې خبره وته کې بس نبض چې کې پیغي صاحب باندې د علاج وته ورکی. نو د دې لپاره ما دا مختصر غونډه غته وکړه، دا هغه مې اچولې چې څو ته مرخېړي وته غڅي وته خو ما خو دا لیکلم صحیح نه دی او دا نقشې مې صحیح نه دي، خو کوشش به سره پوګوز د طلبه سره پوي کو. عموما د بواسیر والا مریض چې کنه بواسیر والا مریض هغه ټول نغټ علامات قبض ګیس دا ډېر زیاتی، قبض ګیس دا د بواسیر ټول ناواله علامات دا بواسیر د لکه هغه سي دکا بادي بواسیر. دریم نمبر باندې بیا هغه کله مسیغه هغه پټاو سي بیا په اینو باندې لکه خونی بواسیر باندې بدل سي او د مسې ګولي او درد لکه د براینام درد هغه کې درد ور خاص نه کیږي نه ډېر زیات چې د عضلاتي مزاج کې بواسیر سی کنه بواسیر مسې یل د ګول داسې د باجر د ګورګورو غوندې ګوري تورې مسې دلته پستی ده د ګول ګورګوري غوندې لګا د پین سر ته ګور داسې په باندې جوړی شي ګولي خو هغه چې کله د باولو سره کنه د باویږي دا کله یوای کله دوی کله دریم جوړی شي. دا عموما د مقد د خولې سره بارم را پړسیږي او کله عموما د مقد سره نه مو پړسیږي سی ګولي او پستی کدی مقد نه یو کباری دا بواسیرو کې حسابيږي. صحیح سو دا بواسیر سو د دې نشانی دا ور سره به قبض ګیس تیزابیت او مسا او درد بلکه کمی کوي نه ور سره مې هغه کمی ور سره اینه ور سره پدې کې نه زیاتې په کا مسا نه مثال کا مسا دا باری دا سه پټاو سی به د مسلسل بار نه راځي تقاضا سره بیا کمای نه راځي. خو کچېره مسن نه بیا څنګه نه پټاو سي کنه دا سړی چې کله تقاضا ته کینی بیا په یو دم باندې داس د دونه دورې نه لاړ سي کنه یا د تقاضا نه مخ یا د تقاضا نه ورسته سي د مطلب دا چې د سړی او ډېر زیات مقدار کې مسلسل جی بار سے مسیح هوت نه د اندازه لګي ځانو ته خښ دغه خو اخکاری بیا دغه کې خو نه کوم مسیح غړي خطرناک ډېر زیاتی. نو دا د دې سو بواسیر او دغه والا سي سو د سره بل د په عضلاتي مزاج کې بیا چې پاس ور سره لاړ په غدي مزاج کې څه تکلیف غدي مزاج کې دلته د سیس دا مقد ده کنه مقد مثال دلته دا منګه سي ارزي تور باندې براینامه غواچو دلته دا وګورئ دا مقد حساب ودل عدالت کاټو لګيږي دا چې چاو دي لکه د پخني لکه پخه څنګه چاو دي کیږي دا چې د چاو دي سي دا چاو د سی کنه به ورسته لکه دارا بڑاوي راغټه سی بدل ته د سیدا لکه د دې انګور غوندس نری هغه راوځي سخت هغه دا راغټ سی وادرو بیا سختي یوې دی خو راوځي ای سخت او دا لکه دلته سختي دلته خو بیا دا ښکار لکه د مسیغونه لیکن په دې موزلاتی مسا کې په دې کې دا پر کې سه لکه دا سختي د کې سختي ډېر زیات یو غدواله پکې ډېر زیات لکه پیل دارسته ګوره داسې غدواله پکې لګ دلته می خو دې او په دې کې سړی فرق څه کوي په دې کې فرق په دې سلور شانو سره بکای سلور شانو سره فرق شه د موبایل مې ملاس کې د غمر نړی د 4 نمبر مزاج کې سکلا مقد کې زخم جوړ سی پټاو سی ناسور سی بګندر سی اسدوس نور مسله جوړ سی کنه ایغه علامات دا د درد ډېر سختي پکې 4 نمبر مزاج کې درد ډېر سخت دردي وتا او یا د پټاویدل مثال کا په 3 نمبر کې مقد پټاو سی اسبله مسله وته جوړ سی مسنی نو درد به انتهایی شدت درد به ور سره پیل علامت دې سړی ته درد ډېر سختي
دوم نمبر دا چې جلن ډېر سخت دی پکې، جلن به دې سړي ته وي. دریم نمبر کې خارش وي ورسره. څلورم نمبر کې اینه ورسره وي خو ډېره کمه راځي ورسره. پنځم نمبر کې دی چې کولمو کې ګیس نه وي. عموما دې مریض سره سي ګیس نه وي. دې مریض سره سي بواسیر والا مریض سره ګیس ډېر زیات وي. صحیح شو؟ دې مریض سره ګیس ډېر زیات جوړېږي. نو دا په 3 نمبر او په 4 نمبر کې په زخم کې او په هغه کې په سنمي کې په بواسیرو کې دا فرق ته واده ورېدو. بعض اوقات په دې کې د چې په دې کولمو کې نه زخم مثال په دې مس دلته مس ني کټم دلته ني او لکه مسیم دلته ني په دې کولمو کې نه د مقد کې چې چیرې د تقاضا شتورکی کې او بیا مخ کې راځي کنه دلته تقریبا عضلاتی یو برابر 6 انچ 7 انچ پورې 8 9 انچ پورې دلته یو د عضلاتی هغه ده باقاعده به دلته د کوم غدود د کولمو سره ټچ کیږي دی ځای پورې په دې حصه کې زخمونه شي او که دې حصه کې د خولې په دې حصه کې چې کله زخم جوړ شي نو دا په دې حصه کې زخمونه عموما دا څوره مریضان یو مرض په دې کې بل راځي هغه ته السرېټیو کولایټس وایي دا میډیکل هغو چې کله د عضلاتي هغه او د غدې چې کله په خپل منځو کې ټچ کېږي د غوښې والا او د کولمو دغه هغه دلته زخمونه جوړ شي او دا ټولو نه خطرناک هغه دې باندې داسې مریضان لیدلي دي څو ورځې مخکې یو مریض راغلی د هغه 14 کالونه دا تکلیف او مسلسل علاج کوو 10 کاله والا مریضان مې لیدلي 7 سال والا مریضان مې لیدلي دا ټول نه خطرناک هغه دي خو عموما مختصر خبره ده چې دلته هم پکې زخمونه جوړېدلی چې دلته هم لږه تاسو په خپل هغه باندې پہچان پکې کوئ نو دا طریقه د مختصر هغه ښه پهله فرصت کې بیا داسې که لکه مسکابز ګیس او بېغه نه بعد خوني بواسیر بېغه نه بعد چې کله دا بګړاو سي دا زخمونه هغه چې کله بګړاو سي او صحیح طریقې باندې علاج ونه شي بیا وروسته دې نه ناسور او بګندر جوړېږي پهله فرصت کې بیا داسې که لکه مسکابز ګیس او بېغه نه بعد خوني بواسیر بېغه نه بعد چې کله دا بګړاو سي دا زخمونه هغه چې کله بګړاو سي او صحیح طریقې باندې علاج ونه شي بیا وروسته دې نه ناسور او بګندر جوړېږي ناسور بګندر د دې وروسته بګړاو شکل سي دا چې کله بګړاو شي بیا ناسور بګندر او دا مسایل مخکې جوړېږي شروعات بنیاد له دې ځای نه جوړېږي بیا وروسته پسې ځاسې بیا استه استه اخره کې د ناسور بګندر زخم او بیا نور ډېر خطرناک امراض په دې کې جوړېږي صحیح شو دا مختصر غوندې ویډیو مې درته وکړه او د دې طریقې علاج خو ویډیو به تاغه کم که چیرې مې به بل هغه ته مرجع کړه نو طریقې علاج دا ده چې دا کوم مریض سي د هغه والا مریض د بواسیر والا چې کم مریض وي که چیرې خالي بادي بواسیر نو بادي بواسیر دپاره به داسې چلو کړي چې باکانه مغز باکاین یا تخم باکاین دواړه ورته ویل کېږي دا به واخلي صحیح به پیساو کړي چې په چاڼ باندې کوم وتل هغه به په 1000 mg کپسول کې ډک کړي او بقیه چې کمي هغه به استخطا کړي دا به یو کپسول 3 ټیمې استعمالوي ورسره به 4 مولین استعمالوي 4 مولین کې څه شی دي بابچی دا اجوین دیسی دا ورسره رای دا 4 تولې او ګنده کامله سر 12 تولې 500 mg نه 1000 mg کپسول پورې به دا ورسره ورکوي او 1000 mg کپسول به د باکانو ورسره ورکوي 3 ټیمه دا د دې علاج مثال عضلاتي کې سینه ورسره نه او بادي بواسیر کچیر خونی بواسیر بیا به مغز باکاین ورسره هغه ورکوي سونی میږي مغز باکاین 1000 mg کپسول 3 ټیمه ورسره به اکثر بادیان ورکوي اکثر بادیان به ورکوي اکثر بادیان هلدی ملټي سوم 30 ګرام دا بس اکثر بادیان سو 1000 mg کپسول به 3 ټیمه دا ورسره ورکوي او کچیر قبض ورسره نو بیا به نکرسچي ورسره ورکوي نکرسچي نو سم مخکې کې شیر کړو کني به ان شاء الله بیا به تشور کو نکرسچي بلکې مثال بیا دا مریضي سننه په کولمو کې زخمونه په مقعد کې زخمونه په هغه کې زخمونه او لکه سیریس خطرناک شکل اختیار کی بیا به د سره چې کې د سره به د چل کې چې مغز باکاین 1000 mg کپسول 3 ټیمه بادام ور سره ورکه اکثر بادیات به ور سره ورکه او بلډ سټاپ نقصه به بیا ور سره ورکه بلډ سټاپ نقصه څه شه د بلډ سټاپ کې ګیرو 100 ګرام پټکړه اخرام 100 ګرام انجیبار 100 ګرام او سنگ جرا 50 ګرام د مریض عمر او دغه په حساب باندې 500,000 mg کپسول پورې 3 ټیمه ورکولای شي د بواسیرو د لپاره څومره نقصې دي کنه بواسیرو د لپاره یا د کولمو د زخمونو د لپاره یا د کولمو د ګیس د لپاره په کولمو کې انفیکشن سوزش د سوره غسي دي د لپاره الله رب العزت په بکانه د مغز بکانو ته وي که تخم بکانو ته وي دغه ډېر انتهایی بهترین ریزلټ دی کدا د بواسیرو جړنم ختمي مسم ختمي زخمونم ختمي زهرم ختمي لکه لاجواب شایده سیومیاس مسلسل مریض ته د مغز بکانو چله ور سره لګه د مولین او قبض ته پرې نه دي نو بواسیر ولا مریض کم از کم سیومیاس په وخره او قبض ور سره پرې نه دي
کال 15 میاشتې 2 کاله پورې دا مریض بالکل بواسیرو نه په ټینشن کې دی چې بدپریزي ورسره کوي بیا هم لکه دورهغه پورې دی لکه چلېدلی شي او که 3 مهینې مسلسل د بکاڼو والا نسخه او د پوره غو ته وچلی او قبض ورسره پرې نه دي دا مریض او لږ پرهیز هم ورسره وکړي 3 میاشتې مسلسل نو بواسیر کم از کم 10 کاله 12 کاله او کني بعض اوقات لږ پرهیز او صحیح خوراک ورسره کوي عمر برته پر بواسیرو د مریض نه خلاصېږي دا یو مختصر غو د ویډیو مې ته وکړه نن بارانو سار نه بارانو بازار ون خالی ده مال راځه د بازار دغه نه پیدا واخله ډېر مرګري شکایت کوي چې لکه ویډیوګانې نه جوړه نو نن مې ویډیو ته جوړه کړه د سره یو شی بل شی دا چې اکثر ګوره څو مریضان ما ته راغلي هغه ما په خپله کتلي دي دا چې هغو بیا دلته مسنی دلته مسنی کټم نی هغه هم نی هغه داسې چلی چې دا مقد ده که نه مقد یو شی بل د دې سره دا مقد څه که نه وادرو دا دلته دغه تکلیف نه سو مریضان مال تکلیف دلته تکلیف مقد سے بالکل دا شای نه ده دلته دا نه یا دې سیټ ته یا شاته یا مخې ته دلته دا نه دا نه شي که نه دا نه دینه مثال بعض اوقات سپین اوبه بعض اوقات سیړې اوبه راځي اکثر مریضان دلته یو مریض ما ته راغی ما ته ویلو هغه د حمام کار یې کو نه یو ما ته ویلو تقریبا 2 کاله مې اوس د بواسیرو علاج کوم او صحیح کېږم نه مالدا څنګه چل څو کاله اوس ته مستاصل د بواسیرو علاج کې پوښتنه مې وکړه څنګه چل د علامات بېغرض اوسه دلته دانه ده د مقد سره نه د مقد سره بالکل خواته چیرې دلته کنده د ګوناټي د سره او دغه د منځ دلته نه د سره بالکل دلته دانه ده هغه وای کله هغه سي لکه سپینو بګي کله زیړو بګي کله صحیح سي کله بیا راوځي نو په دې علاج باندې ما وتل مال آشنا دا خو دغه نه ده دا خو تو بواسیر مریضان ته ډاکټر تم بواسیر یا د حکیم تم بواسیر یا دغه ته بواسیر علاج کوي نو ځکه ته علاج نه کیږي مې دې مریض ته اکثری جدید شروع کړ ما تاسو چیک مې کاسابي مریض را تخکر د اکثری جدید مې وته چل ور سره 4-5 کې مې لاغو کو علاج 3-4 مې علاج تو اکثری جدید مې جزو اعظم په تور باندې استعمال کړ الحمدلله 15 دن کې 20 دن علاج مې وته 21 دن او با مریض بالکل روغ را مړ شو نو دا مختصر غونې ویډیو مې ته جوړ کړه او بیا که انشاءالله چا شی په سمج نه راځي بیا پوښتنه کولی شئ. السلام علیکم.